نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو، نن د اصلاح په طور باندې یو څو خبرې درس کوم چې د حدیث نه ثابت دي. زما عزتمندو، نن سبا زمونږ په دور زمونږ معاشره کې دا خبره ډېره عام شوې ده چې یاره د چا راز به پاش کوم څنګه، د چا راز به چاته ویم څنګه، او دی به په دغې خپل معاشره کې چاته لاندې کوم څنګه. د دې برعکس نبي علیه صلات وسلام یو حدیث دی. نبي علیه صلات وسلام فرمایي چا من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، چا چې په یو مسلمان باندې پرده واچوله، الله رب العزت به په ده باندې د قیامت پر ورځ پرده واچوي. نو اوس موږ تاسو وګورو زما او ستاسو باندې څومره عیبونه غالب دي، ما او تاسو څومره د عیبونو نه ډک یو، او صرف په دغه یوه خبره چې زه په خپل مسلمان ورور باندې پرده واچوم، الله رب العزت به د قیامت پر ورځ دا یې نه دي ویلي په یو عیب باندې په یو دغه باندې ګناه باندې پرده اچوم، په زر اچوم، په لاک اچوم. مطلب دا چې څومره عیبونه دي، څومره ګناهونه دي، په دغې باندې به دله پرده واچوم. زما عزتمندو، بیا دی هر سړی خپل ځان ته سوچ وکړي چې یاره زما څومره عیبونه دي، څومره، او په دغه یوه خبره چې زه په خپل مسلمان ورور باندې پرده اچوم، الله رب العزت د قیامت پر ورځ باندې پرده واچوي. او د دې برعکس زما عزتمندو، نبي علیه صلات وسلام فرمایي چا چې د یو خپل ورور مسلمان ورور پرده واغېسته، یعنې دا هغه څه خبره ورته پته وي، هغه څه راز ورته پته وي، او هغه یې پاش هغه یې خلکو ته ووایي. نبي علیه صلات وسلام فرمایي زما ستاسو ایمان دا دی چې نبي علیه صلات وسلام دروغ نه دي ویلي. همیشتن د نبي علیه صلات وسلام کومې خبرې چې نبي علیه صلات وسلام کړي ما او تاسو په خپله معاشره کې من و انا هم هغه شانتې ګورو، هغه رښتیا دي، دا خبرې ټولې رښتیا دي. نو که ما او تاسو په خپل مسلمان ورور باندې پرده واچوله، الله رب العزت په موږ باندې پرده اچوي. خو د دې برعکس یو خبره کوم زما عزتمندو چې نن سبا د هغې ډېر زیات کمې دی، په خپل ځان کې هم کمې محسوسوم، او خپل خوشک چارچاپېره کوم ماحول دی په دغې کې هم کمې محسوسوم. نو د اصلاح په طور دا خبره کوم. نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې چا د خپل مسلمان ورور پرده واغېسته، د هغه راز یې پاش کړ، د هغه راز یې خلکو ته ووایي. نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې الله رب العزت به دا سړی رسوا کړي تر دې پورې چې دی به په خپل کور کې ناست وي، او الله رب العزت به یې په خپل کور کې رسوا کړي. زما عزتمندو، همیشتن د دغې خبرو خیال ساتل. که زه چاته دا چا خپل رور مسلمان رور راز ویم، نو چې زه دا سوچ وکړم چې یاره الله دې نه کړي زه په خپل کور کې ناست یم، الله رب العزت مې رسوا کړي. او که دا دې برعکس په خپل مسلمان رور باندې پرده اچوم، نو الله رب العزت به زما په ګناهونو باندې چې کوم دی پرده واچوي، الله رب العزت یې عمل کول اسان کړي.